بسم الله الرحمن الرحیم. پرون مو دې صورت کې یلیو چې صلح حدیبیه خبره مو کړې وه چې نبی علیه الصلاۃ والسلام 1500 صحابه کرامو سره نبی علیه الصلاۃ والسلام یو خوب ولیدل. تفصیلی واقعه مو بیان کړې وه، ولیکن بیا نبی علیه الصلاۃ والسلام 1500 صحابه کرام سره لوړل د عمرې په نیت سره ټول لوړل ووتل، او چې کله مقام حدیبیه ته ورسېدل نو منافقین چې په دا کې کوم د مدینې منافقین وو هغو خو بالکل هغو خو داسې وه چې هغو وی چې نه موږ نه څو ویلي چې دا خلک چې دي دا هغه ځکه چې پیله 3 جنګونه شوي، غزوه بدر شو، غزوه احد شو، غزوه احزاب شو، هغو دا سوچ و چې دا دومره 3 جنګونه مسلمانانو سره د مکې قریشو وکړل، کفارو وکړل، اوس چې دی مدینې نه ایردرومي او ولته مکې ته ایرسي، بیا دی مکې ته چې ایرشي دی بیا پرېږدي، کله یې نه پرېږدي، نو هغې وجې هغه په حدیبیه کې دی شریک نشول. نو هغه فتح خبره روغله الله پاک چې کله فیصلې وشولې، مذاکرات وشولې، نبی علیه الصلاۃ والسلام او خپل صحابه کرام سره بیا واپس روان شول، بیا الله پاک دا سورات نازل کړل. په دې کې د منافقینو خبره وکړله چې منافقین چې دي دا تبادی ویلي چې دی چې کوم ګمنونه الله منتې هغه ډېر کسو ګمنونه او دی چې کوم وو الله پاک په دی منتې غصه ده او دی منتې لعنت ته دی دپاره جهنم ده، یعنې ټول لښکرونه چې دي دا الله دپاره دي، بل چا دپاره نه دي. چې کوم مؤمن سړی ده هغه به جنتونو کې داخلیږي او دینه به ګناهونه ړنګېږي. الله پاک انسان نه هسې هم ګناهونه ړنګوي چې دا یو سړی چې اوداس وکړي بیا کور نه روان شي جماعت طرف ته لمونځه ته، په یوه قدم منتې الله پاک دې ته لاس نیکۍ کوي او دغه رنګې یو ګناه د دې ړنګېږي، نه سوري لاس ګناهونه وړوکي د دې ړنګېږي، دغه رنګې الله پاک یوه درجه کوي. نو اعمال داسې دي چې هغې سره وړوکي ګناهونه چې دي دا خو ړنګ شي، او دا سړی کوي د پیزو ګناه وړوکه ختم، د سترګو ختم، د مخ ختم، د لوس ختم، د پښې ختم، خو چې کم سے کم سړی کوي. دغه رنګې حج عمره دو هغې سره ګناهونه ړنګېږي، جمعې لمونځ ته هغې سره وړوکي ګناهونه ړنګېږي، ستر ګناهونه چې دي هغې دپاره توبه ده. لکه چې نیک اعمال ته ته چې هغې ګناهونه دي. دلته موږ کښې نو ترجمه موږ کښې نو بیا منډه کو، لکه موږ ته پاته نشته. ده سنن ابن ماجه د حدیثو یو کتاب ده، هغې کې مو یو روایت پړاو کړه. هغې روایت داسې لیکله چې کوم سړی چې د قرآن یو ټکه صرف زده کړي، دې ته دا روشي چې د قرآن یو ټکه زده کړه، یعنې په ینه یې زده کړه، الله پاک دې ته د 100 رکعتونو نفل ثواب ورکړي. او چې کوم سړی بیا دین یاد سره روشي چې چلو زه ټکه زده کړه دغې قرآن ترجمه هم زده کړه، الله پاک په یوه ټکي منتې دې ته 1000 رکعتونو نفلونو ثواب ولیکي، دومره اجر ده. خو لیکن زموږه بدبختي دو نوره چې کوم نرسي هغه خو سره خبر نه دي، خو نه تین کې دي نه تیرې کې دي، دنیا معاملاتو کې لګیا دي چې کوم موږ څو هغه بیا 15 کسان یو هغه خپلې مرضۍ منتې څو قرآن نه کسو چې یاره دا دومره موږ ته اجرونه په میلوېږي، ثوابونه په میلوېږي. څه کوې کور کې دي تو کومه داسې چار دو خو پروت وي ولې ته دغه موبایل ته ټوله ریس چارې وکړي، شپې ته بیا څه شه کوې، خو لاس 15-20 منټه موږ دلته ترجمه کوو کښېنه. بهرحال د دې ډېر اجرونه دي خو انسان خبر نه ده. نو الله پاک د موږ ته په دې باندې توفیق وکړي دغه ډېره دو کم سے کم موږ خو بیانو خو څه نه څه خو کښېنو، کله خو 2 منټه خو څوک کښېني که نه، دا ډېره غوټه خبره ده، د موږ نجات دپاره دغه هم کفي ده. بهرحال نو الله پاک بیا مؤمن خلکو نه د هغو ګناهونه ړنګوي او هغه کوي. نو دلته کې بیا چې کوم منافقین بیا د بیت خبره وشوله چې نبي علیه الصلاۃ والسلام صحابه کرامو نه بیت وکړو، ویلې چې افوا دا پیلاو شوه چې حضرت عثمان بن عفان رضی الله چې دا هغه شهید کړه. نبی علیه الصلاۃ والسلام سره چې څومره صحابه کرام هغه وایي چې که موږ زون سي که موږ څه سي چې څو پرې موږ د هغې بدلا نه یو خوستې موږ به نه څو. خو لیکن دې کې منافقین پوت یو، چېرته منافقین چې کوم هغو مشوره جوړه کړې وه نن د هغو سباق ته. اوس مخکې چې نبي علیه الصلاۃ والسلام وبسیر وکړله، وبسای کې روان شول، بیا د منافقینو خبره شروع شوله چې منافقین چې کله نبي علیه الصلاۃ والسلام مدینې ته ورسي بیا به هغه بنې جوړوي. نو هغه ټول جوابونه نبي علیه الصلاۃ والسلام ته الله پاک پهله نه بیان کړل. نن د هغو ذکر دو چې سیقول لک المخلفون، چې انقریب به تو ته وایي دا مخلفون هغه چې څړته پوتې دي من الاعراب ادهتیون شغلتنا اموالنا و اهلونه فاستغفر لنا، چې موږ خو مشغول کړي و خپلو ملونو کې مصروف او خپلو کورونو کې مصروف او ته موږ دپاره الله نه استغفار وغواړه. خو لیکن دغو خلکو دپاره بیا استغفار نه و، معافي نه وه.
نو چا بنا پکې وکړله چې بی موږ مال و کور ولمو او دا چار وه دا چار وه، دې وجې نه موږ څه شو پوتې شولو. نو الله پاک نه ته موږ د پر استغفار غواړه. یقولون خو لیکن الله پاک فرمایي چې محمد صلی الله علیه وسلم دا خلک چې کومې خبرې کوي د کوم دیهاتیون چې پوتې دي منافقین بألسنتهم ما لیس فی قلوبهم، دا صرف په ژبې دا خبره کوي چې ته موږ دپاره الله نه استغفار وغواړه. یعنی د څومره بانې چې جوړي دا یې وا نه وای، د دې زړه کې یې وا داسې مسله نه وای، وا داسې ضروري چار نه وه، خو لیکن دا په ژبې تو ته داسې یی. قل فمن یملک لکم من الله شیئا ان اراد بکم ضرا او اراد بکم نفعا. دا یې دی جواب ده چې دی دا و چې دی وی چې بی مخکې بل آیات کې روانه ده چې دا څومره مؤمنین چې درومي مسلمانون چې درومي دا یو واپس نشي تللی ویلې چې مکې کفار چې دي قریش دي دا به ټول تباه کي. نو یې ته وفرمایه چې څوک مالک ته توس دپاره که الله اراده وکړي توس ته دی یوه نقصان یا د یوې فایدې، یعنی که الله توس ته نقصان در رسوي بیا خو بل څوک مالک نشته، یا فایده در رسوي بل څوک د الله نه علاوه بل څوک د هغې مالک نشته، صرف الله ده. بل کان الله بما تعملون خبیر، بلکې توس چې کوم اعمال کول هغې منتې الله پاک څه شه ده خبر ده. ویلې چې توس خو کورونو کې هلته پوتې شولای بنې ورستو کوئ، خو لیکن څه چې تاسې کوئ څه اعمال کوئ الله یې نه خبر ده. بل ظننتم ان لن ینقلب الرسول والمؤمنون، بلکې تاسې ګمان دا چې نه بر واپس کېږي رسول او نه مؤمن خلک الی اهلیهم ابدا، خپل کور ولته همیشه همیشه. یعنی دی دا وي چې غزو کې به هغه څومره مکې وره خلک چې دي مسلمانون به ټول څه کي او شهید بي کی ختم بي کی. نو دی ګمان دا و دی دې وجې متال و چې بیا دی واپس نشي تللی، لهذا موږ به سره مړه شو نو لهذا نشو سره تله. وزین ذلک فی قلوبکم، او دغه شی الله یي چې تاسې زړونو شوشتا کړل. وظننتم ظن السوء، او تاسې ګمان وکړل ډېر باد ګمان. وکنتم قوما بورا، او تاسې وایي داسې کوم دی هلاکت والا. قوما بورا، بورا بیر ده، بیر ویلی شي هغه شي ته چې یو شی هلاک شي، یعنی هلاکت د دغه منافقینو دپاره ده، داسې کوم نه چې هلاک ته. ومن لم یؤمن بالله، چې کوم سړي ایمان نه راوړل په الله منتې ورسول او د هغې رسول منتې، انا اعتدنا للکافرین سعیرا، بیا الله پکې چې موږ تیار کړی ده داسې کفارو دپاره عذاب د جهنم. جهنم عذاب بیا دې دپاره تیار ده. ویلې چې اصل شی الله منتې ایمان ده. که یو سړی ډېر نیک عمل کوي الله او د الله رسول منتې ایمان نه وي، د دغه نیکۍ بدله دلته دنیا کې دته میلویږي، آخرت دپاره هېڅ څه دی ته احسان نشته. آخرت کې چې دی ته کوم احسان میلویږي یا جنت وغیره کومې وعدې شوي دي، کومې بشارتونه، کومې خوشخبرۍ ورغلي دي، هغه به هغې سړي ته وي چې قرآن برها فرمي چې ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات فلهم اجر، دغه خلکو دپاره اجر دی. یا ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، دغه رنګ د حق خبره او صبر کوي چې ایمان وي او نیک اعمال وي. چې ایمان نه وي بیا هغو دپاره جنات تجري من تحت الانهار نشته، بیا هغو دپاره عذاب سعیر ده، هغو دپاره درناک عذاب ده. ولله ملک السماوات والارض، او بادشاهي دي د اسمانونو او د مځکو هغې الله دپاره. الله دپاره ډېرې څومره شیونه چې دي د ټول ملکیت چې ده دا الله سره ده، انسان هېڅ شی نشته ده. انسان دپاره بس یو محض دا زندگی دو، هغې مقصد دا ده چې دا الله روزي کی. مانه دنیا نه نشته، خو لیکن دا سیکولر خلکو سوچ ته چې هغه وایي چې صرف دنیا بس دین سره شاشتانه کبر مبر هېڅ نشته، دا هم سیکولر دی. دغه رنګې دغه خلک هم سیکولر دی چې دی وایي چې بس صرف دین ده، صرف دین ده، صرف اسلام ده. اوس د دنیا نه د زه خبر نه وم، دنیا کې مو هېڅ تعلق نشته. نه، دا خبره نشته. دنیا هم ده او قبر هم ده، دواړه شیونه دي. الله پاک دنیا ته راستولی، خپل ضرورت یې وګڼه، او هغه ضرورت کې چې څومره تو ته د اسبابو ضرورت ته هغه اختیار کا، او څومره تو حاجتونه دي هغې دپاره کوشش وکړه، محنت وکړه، هغه حاصل کا. خو داسې نه چې ته صرف به دنیا ته لګیا شي آخرت دې نه هېر وي، نه. او داسې هم نه چې صرف آخرت فکر کې ته وي دنیا دې نه پوتي چې بس الله روزي کوونه ده، بس صرف یې دا چار دو چې الله روزي کو، بل بس نه دنیا کې د وږي پروته او سولګري ده داسې ده دورې ده. نه نه، دنیا دواړه، دنیا آخرت دواړه. دنیا مقصد نه ده، دنیا ضرورت ده. آخرت څه شه ده؟ دا مقصد هم ده، دا ضرورت هم ده. دې باره کې پاته کېږي. بدشی دی الله دې پره دي د هر شیونو. دغه رنګې دا نیم دا بریلیون دي، هغو دا درود تاج هغه کې نیم الفاظ دي، هغه یې مقرر کړي. یا دافع البلا والوبا والقحط والعلم،
چې دفع کوونکی ته د وبا یې، ته د بیمارۍ یې، ته د ازمیښونو یې، ته د قحط یې، ته د دردونو یې، دا غلط دی. درود تاج کې نیم ټکي صحیح دي خو لیکن دا جلی درود دی پیش کړی دا. اصل درود شریف چې دا دافع البلا صرف د الله ذات ته، دافع الوبا صرف د الله ذات ته، دافع القحط والالم دا صرف د الله ذات ته. چې الله مصیبتونه لري کوي، الله وباګونه لري کوي، الله قحطونه لري کوي، الله تکلیفونه لري کوي، دا صرف د الله ذات ته. نبی علیه الصلاۃ والسلام د پر داسې الفاظ استعمالول دا کفري او دا شرکی دي، دینه چې سړی ځون باج کی. اسی درود نو ماهر کړی دو نو څه داسې درود نشته. ها درود نور شته دا لکه حدیثو کې وصلی الله علی محمد النبی الامی وعلى آله وصحبه وسلم تسلیما، دا درود شریف حدیث نه ثابت ده. دا غرانګه المنځ کې چې کوم درود ده دا نبی علیه الصلاۃ والسلام په خپل ژبه منتقلی دي، نو لہذا دا زیات مغفرت ولدا او زیات اجر او ثواب ولدا. نو دا اوریجنل دی، دا درود سړی پیچار ده چې یغفر لمن یشاء و یعذب من یشاء وکان الله غفور رحیم. او بش الله پاک مفکون عذاب ارکون کده چې چاته وغوړي او چې چاته وغوړي هغه بخشش کوون کده. الله پاک مغفرت ولا د رحم کوون کده، خو چې کم سے کم انسان بخشش او مغفرت نه غوړي، خو چې غوړي نه مفت کې خو ابا زوی ته پیسې نه ورکي، بچا دی ابا خبره نه مني، نو چې ته ترای نه وغوړي خو بیا یې مني. نو دا غرانګي چې الله نه موږ غوړو بیا به الله موږ مغفرت کوي. نو دا کوم خلکو چې بیا دا دوی وکړلې هغه دعا وا چې سيقول المخلفون، دا غچرته چې کوم کسان پوتي هغه دا وي اذن طلقتم الى مغانم لتاخذوا وذرون نتبعكم، چې موږ تو سره درومو ډیر غنیمت ته ویلي چې موږ ونسو تاسو کوم نسای هغه ضرون نتبعكم، موږ پرې چې موږ تاسو اراده وکړو. یریدون یبدلوا کلام الله، دو خلکو اراده ده چې د الله کلام بدل کی. کلن تتبعون کذالکم، تاسو موږ سره اتباع نشئ کولا. قال الله من قبل دینه پیلا تاسو فسيقولون، بلکې دا خلک چې تاسو موږ سره حسد کوي، بل کانوا لا يفقهون الا قليلا، دا کوم دا سیدا چې د کې سمجھ نشته مورن دي. اصل داوا چې کله چې صلح حدیبیه وشوله چې هجری کې بسد هجری کې د خیبر چې کومه خیبر و کله خیبر مختلفه کلی وي 7-8 کلی وي، نو د هغه فتح خبره وا. نبی علیه الصلاۃ والسلام خیبر فتح کوا. بیا خیبر کې يهوديون او حوازن او ثقيف دا دوی قبيله وغیرہ داسې قبيله وي پکې، هغه دا اراده وکړه چې مسلمان مدینه مته املاکو. نبی علیه الصلاۃ والسلام ته دا خبره ورسېدله چې به د کوم چې خیبر ولا خلق ته هغه دا اراده لري چې موږ په مدینه مته املاکو او مسلمانون چې دي دا ټول مکمل ختمو. نبی علیہ الصلوۃ والسلام وی چې د یفود افوا ډیره پیلو کیږي، دا سینې چې افواوی نبی علیہ الصلوۃ والسلام څو کسان اوستول دي جاسوسای دی پره. چاته وی چې ته تاجر جوړ شه اغزوی ته لوټ شه، چاته وی چې نه ته لوټ شه اسې چکر دی پره، چاته څه ذمہ داری ورکړه، چاته څه ذمہ داری ورکړه. جاسوسون اوستول چې غزو کې حالات وکسي چې دغه يهوديانو څه حالات دي. هغه چې کوم جاسوسون هغه لوړل هغه کې هغه تیاری چې ولیدله نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته بیا روغلل اته چې یا رسول الله دا کله درویغ نه دي، هغه خلک د جنگ لپاره تیار دي او موږ منته حمله کوي او د بالکل ټیم میم پاتې نشته ده، خو لیکن تیاری مکمل دي. نبی علیہ الصلوۃ والسلام چې څومره کسان صلح حدیبیه کې لاوس کړه هغه کې شریک و، نبی علیہ الصلوۃ والسلام ټولو ته وی چې چلو چې څو په خیبر مته حمله کو. نو لہذا 7 هجری کې په خیبر منته حمله وشوله، خیبر فتح شو. اگر خیبر کې يهوديونو سره مال او دولت ډیر و، اوس دغه منافقینو سوچ کې دار وغله چې موږ به مسلمانانو سره اوس لوټ شو او غزو کې چې څومره غنیمت ملويږي هغه کې به موږ ها ایسا جوړ شي، هغه کې به موږ ته ایسا ملاو شي، لہذا غنیمت په موږ ته ملاو شي، صرف بدان وي. نو دای بری کې به دای داوي چې موږ ها تو سره څو چې تاسو کوم غنیمت نسئ چې هغه کې موږ ها تو سره، خو لیکن الله پاک په نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته فرمایل چې دا یو بنبی دا یو بنبی ویل چې دا خلق چې دي دا د غنیمت ته پرتی او يهوديانو سره غمال غنیمت اسه ډیر و اسه او سره مالونه هغه خیبر بغونو او نور کلی وغیرہ نور ډیر سامانو پکې ډیر شینو. بهرحال نو هغه لول نو الله پاک په لنه دا خبره وکړه چې د پر مفي نشته، د وزدرومي د الله کلام بدلی او دا خبره کې تاسو موږ سره حسد کوي، هیڅ حسد نه سره کو، خو لیکن د پیس پهله چې تاسو کوم نیتونه هغه تاسو نو ارشل دی وجنه الله فرمایل چې دا کوم چې دا سمجھ ولا نه ده، بلکې کل للمخلفین من الاعراب
ته دغه د څټ چې پوتې دي هغو ته دا وفرمایه دیهتیونو ته ستدعون الی قوم اولی بأس شدید چې تاسو ته موږ دعوت درکوو داسې جنګ ته داسې قوم سره به جنګ وي چې هغه قوم ډېر سخت جګړالو ده تقاتلونهم تاسو په هغو سره جنګېږئ او یسلمون یا به مسلمانېږئ یعنې دوې خبرې دي یا به هغو سره جنګ کوئ یا منافقین یې صحیح مسلمانېږئ به که صحیح مسلمان شوئ خو بیا خو ټیک تو یؤتیکم الله اجرا حسنا الله پاک به تاسو ته اجر درکړي و ان تتولوا کما تولیتم من قبل او که تاسو واپس لوړئ خپله منافقت مو اختیار کړل نو بیا به الله پاک تاسو ته عذاب درکړي دردناک عذاب. اصل مسله دا وه چې دغه کوم جنگ چې دا یا دا کوم بری کې چې خبره دو دې بری کې مختلفې خبرې راغلي څوک چې دینه د خیبر یهود مراد دي څوک چې نه دینه روم او فارس مراد دي ځکه چې روم کې هغه خلک چې مالدار او جنگ به کول او مال دولت سره جوړ او سخت جګړالو ځکه چې هغه وخت کې دوه قومونه داسې چې دوه سپر پاور زون ته وي یا به روس و یا به روم و فارس یا به فارس و یا به روم او شام وغیره دا علاقې روم سره وي نو هغو به بیا وړوکي سلطنتونه چې هغه به دی انډر وو لکه څرنګه چې نن امریکا او چین وغیره دي چې مختلف ملکونو ته هر چا مال او دولت سره زیات ته او مختلف ملکونه جنګي په هغو باندې قبضې کوي او ډېر جنګونه شوي ځکه چې حضرت ابوبکر صدیق یا نیم وی چې دینه مراد خیبر نه بلکې دینه مراد مسلمه کذاب سره چې کوم حضرت ابوبکر صدیق رضی الله جنگ کړه و هغه کې چې 700 صحابه کرام په هغې کې حفاظ کرام هغه شهید شوي وو او حضرت خالد بن ولید رضی الله هغې کمانډر مشر و کمانډر یې جوړ کړه یا دینه د روم و فارس سره جنګونه لکه جنګ قدسیه شوله اوس هغې کې هم ډېر مال و دولت و هغې کې جنګ قدسیه چې کوم شو 3 ورځې او 3 ورځې مسلسل جنګ وشول او هغې کې چې کوم مجاهدین وو ډېر مجاهدین وو هغې کې هر مجاهد ته غنیمت دمره ملو شو چې 1200 نقدي هغو ته چندی وغیره سکې دا نقدي پیسې ملو شوې هر مجاهد دې نه علاوه نور هم ډېر سامان و نو ډېر غټ جنګونه و بهرحال هغه مراد دي دغه رنګ ابوبکر صدیق رضی الله په دور کې جنګونه شوي دي او حضرت عمر فاروق رضی الله په دور کې جنګونه شوي دي هغه جنګونه نه مراد دي نو دا ټولې وشول چې دغه رنګ به تاسو جنګونه کوئ یا به صحیح مسلمانېږئ بیا که تاسو واپس لوړئ منافقت مو اختیار کړل که تاسو مسلمان شوئ صحیح خو بیا خو به الله اجرونه درکړي او که صحیح مسلمان نشوئ واپس لوړئ پیله غونته شولی بیا به الله پاک تاسو ته درناک عذاب درکړي نو جهاد دا خبره چې وشوله بیا د جهاد کې نیم خلک داسې دي چې هغو ته الله پاک د هغو معذرت قبول کړی ده چې دا معذوره دي په دی څه ګناه نشته نو نن اوس دغه هغې خبره کېږي چې لیس علی الاعمى حرج چې نشته په ړونده سړي باندې څه ګناه ولا علی الاعرج حرج او دغه رنګې کوڼ سړي باندې څه حرج ګناه نشته ولا علی المریض حرج او دغه رنګې مریض سړی چې دا په هغې باندې هېڅ داسې ګناه نشته ده ړوند سړي باندې خو جهاد ګناه ځکه نشته ده چې ړوند سړی په خپله ړوند وي چې خپله ړوند وي هغه ویني نه نو هغه به څه جهاد وکړي نو دې وجې نه دا عذر چې دا قبول ده که اوس هم داسې جهاد ولګېدل جهاد فرض عین شول او د حکومت وخت اعلان وکړل چې بس جهاد دا اوسې کوئ بیا به هم دغو خلکو ته اجازت وي په دی جهاد نه کوي څه ګناه به نه وي دغه رنګې ولا علی الاعرج حرج چې یو سړی ګوډ ده هغه تللی نشي هغه منډه نشي ویلی هغه به څرنګه جهاد وکړي دغه رنګې ولا علی المریض حرج دغه رنګې یو سړی مریض ده بیا په هغې باندې جهاد نشته که هغه نشي لوړ اجازت یې ته شته که دی کوي او که لوړ نشي نو بیا هېڅ په دې باندې ګناه نشته دغه رنګې عبدالله ابن ام مختوم رضی الله بری کړي چې دا ړوند و د جنګ قدسیه چې کله کېدل بیا دا لوړل هغزو کې متال شول چا ته وایي چې ته خو ړوند یې تو ته خو اجازت ته ویلی درومې نو هغې ته وفرمیل چې زه ړوند یې سید زه خو جنګ نشه کولی چې ښه هینه نه خو دا خو کوه شه که نه چې هغوزو کې تاسو ته اذان کوه شه تاسو ته بونګونه کوه شه تاسو ته نوره زنونه وغیره دغه نوره نره تکبیر خو وایه شه هر څه خو کوه شه که ړوند یې جنګ نشه کولی خو لیکن د هغو څه بېله جذبه وه هغو ایماني جذبه ډېره زیاته وه چې کله دا لوړل هغوزو کې نورو صحابه کرامو سره چې سبینه شتا وکړله مسلمانانو هم نشتا وکړله کافرانو هم نشته منته نوستو نو دا پاته یې نه وکړله ته وایي چې د دښمن موږ نه څومره لرې ده صحابه کرام ته وایي چې 2 فرلنګه موږ نه لرې ده بیا دې ته وفرمیل چې ښه د 2 فرلنګه مزال چې ده دې کې داسې کډه مډه خو نشته ده صحابه کرام ته وایي چې نه هېڅ کډه نشته ده بس سیده میدون ده
بس چې دی وی چې شا سیده میدون د تور وبوسله وایي چې الله اکبر زه مخکې دې ته څه منډه کوم تاسې مو پسې شئ. اوس عبدالله ابن مکتوم رضی الله ړوند و خو لیکن میدون صحیح و او منډه یې شروع کړله مخکې درومي چرته نه صحابه کرام پسې دي باره صحابه کرام هغه پسې دي منډې پسې وایي او دا نورې وایي الله اکبر هغه ځکه چې دشمن ولا کوم قوم و هغه په نشتې نوست نو هغوی چې دغه حالات ولیدل او ځون منتې دي پړکار چوله وه پګړه یې ویلې وه او منډه یې ویلې چې منډه یې ویله دشمن چې دا ولیدل فورا هغه نشتې مشتې پرېښولې لوړل مسلمانون پسې هغه مخکې دا پسې هغه مخکې حالانکې ړوند ده دا فایده وشوله چې کومره برتنې وغیره چې وي نشتې وله هغه غنیمت کې میلاو شولې سرای یوه کفي علاقه رسېدي منډه یې کړله هغو ته هغه علاقه چې وه مځکه چې وه هغه یې مسلمانانو قبضې کې راغله. دغه رنګې عمر بن جموح رضی الله دا یو صحابي ده دا ګوډ و. نبی علیه صلات وسلام اعلان وکړل چې جهاد ته بوځو. دې 3 زمن و دی بچیو ته وایي چې زه به سبو ته جهاد ته تو سره اڅم نو هغه بچیو ته چې بابا ته کوندې ګوډې ته څرنګه جهاد ته چې تو منته هیڅ ګناه نشته ده ته خو خلوص یې هغوی ته نه زه به دې سره څم هغوی ته چې موږ 3 وړه درومو بیا ته څه کوې چې درومې ته ګوډې نشې تللی چې چګېږي تکلیف وي دې ته نو هغوی ته چې نه زه به خامخا سبو به زه تو سره اڅم. بیا هغوی چې چلو دا فیصله په نبی علیه السلام کو. نبی علیه السلام په خدمت کې حاضر شول ته چې یا رسول الله دا موږ پلور ده ګډ ده او دا یې چې زه جهاد ته څه موږ ته چې موږ 3 زمن دی یو جهاد ته څو تیار یو ته ویلې چې او ته ګوډې ته باندې څه ګناه نشته دا چې نبی علیه السلام ته چې او کنه تو دغه فیصله خو د زمانو حق کې دا صحیح خبره کوي ته ویلې جهاد ته چې ته خو معذوره ته خو استثناء حاصله دو نو دی ته چې یا رسول الله دا جنت د ګوډ سړی د پرشتا کنهشته وی چې او جنت د ګوډ سړی د پرشتا ده چې ګوډ سړی د پرشتا جنت ته چې شاه ز چې دار ته وای چې ز چې جهاد وکم چې وای کنه دا ناجایز دي که جایز دي وی چې جایز دي چې شاه چې به مو دې پر دا جایز دي به زکم او دا غرنګ چې جنت دی روح سړی د پرشتا ده دا غرنګ د ګوډ سړی د پرشتا ده نو زبې کوم بس لوړل پاغه جهاد کې شریک شو. حالانکه ګوډمن بهرحال که یو سړی مریض وي ویل چې مریض خپل بیمور وي هغه نه به څه جهاد وکړي او مې یته الله ورسوله یدخله جنات تجري من تحت الانهار او کوم سړی الله او دی الله رسول ته کې یا په جنتونو کې بدایلی چې نهرونه نون دي نهرونه بيږي او مې يتولى يعذب عذابا الیما کوم سړی چې الله او دی الله رسول نه روګردنی وکړه بیا غو دې پر عذاب د داسې عذاب درناک عذاب نو ان شاء الله چې کوم بیت شو هغه برګو سبا کسي واخر دعوانا الحمد